سکینین وی چاته چې قضا وسپارلې شوه نو دی حلال شو بغیر د څه نه دا د چړې نه وی د دې معنا چې کوم دی لفظاً دا خبر دی او معنا چې کوم دی د دې انشاء ده خاص معنا څه شی دی انشاء نو معنا دا شو من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکینین د انشاء معنی کوي وی دې د ذبح کی خپل خواهشاتو لرا څه لرا دې په خپل خواهشاتو باندې سره راکاږي اوس دا د چاړه راکاږي نو امر خبر په معنا د څه باندې شو د انشاء سره د امر سره ها دې خپل خواهشات څه کی دا د ذبح کی خپل خواهشات څه کی دا د ذبح کی او ګوري خواهشات چې کوم دې په چاړه باندې نه کیږي ها نو ځکه وی فقط ذبح بغیر سکینین خبره پوښتنه او بعض علماء من ولی القضاء فقط ذبح بغیر سکینین بغیر د چاړه نه مړ کېدل ذبح کېدل وی دا هلاکت دی ذبح حسی نه دا مراد وی ذبح معنوي سره دا مراد دا او ذبح معنوي چې کوم دی دا هلاکت دی ها نو چاته چې قضا وسپارلې شوه دا سړی څه شو دی هلاک شو خوشحاله یوهانه اوس ګاډي مخکې رستو ځي کور دی وران شو وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا بشر بن عمر عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد الأخنسي عن المقبوري والأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين باب فی القاضی یخطئ یو قاضی په فیصله کې خطا شي نو وی څنګه چل بکیږي وی دوزخ ته وځي کنه وبه قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا خلف بن خليفة عن ابي هاشم عن ابن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة وی قاضیان په درې قسمه باندې دي واحد فی الجنه او اثنان فی النار یو جنتی دی او دوزخیان دي نو فاما الذي فی الجنه فرجل عرف الحق جنتی پکې کم یو دی وی دا هغه دی چې حق ورته معلوم شي او بیا په حق باندې زمو کی دا فیصله مو کی او رجل عرف الحق او بل هغه قاضي دی چې حق ورته معلوم شي فجار فی الحكم نو بیا فیصله کې ظلم وکي هو ورته پته چې باندې حق فیصله کوم خصو کی نو فهو فی النار او رجل قضى الناس على جهل او بل هغه سړی چې فیصله کوي په خلکو باندې سره د بی علمنا علم نشته او د خلکو څه کوي دا فیصله کوي لکه د دې زمانه مشران نو ورته والله که د مدعی پته او نه د مدعا علیه نی پیژني چې چاله قسم دی او چاله شاهد دی بس آسان چلی ذکر دی وې دې درته قسم خوري ته ورته خوري نه پوهېږي په دې نه پوهېږي چې دا قسم چا چاله دی بس دی غیري حل وي چې ټوله خبره به جوړه کړي او قسم ته برابر کړي نو بس وې دې درته قسم خوري ته ورته خوري فهو فی النار دا څه شي دی لکه بل طرف ته دی امیر صاحب استغفار په وایا وبه قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن المثنى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن رجل انصاري عن عبد الرحمن بن بشر الازرقي قال دخل رجلان من ابواب کندا وی دو کسان چې کوم دی داخل شو د ابواب کندې مقام او ابو مسعود الانصاری جالس فی حلقه او ابو سعید انصاری هغه چې کوم دی په یو حلقه د صحابو کې ناستو فقال دی دوړو سړو ویل الا رجل ينفذ بیننا وی یو سړی نشته چې زمون په منځ کې فیصله وکړي نو فقال رجل من الحلقه انا ورزه بدل سوکم دا به فیصله وکم مشر دې پکار دی بس وای ماته حواله کستا ته بلام خلاصا
نو فاخذ ابو مسعود کفا من حسن، نو راواغست ابو مسعود انصاری یو چوب د کانکرو نا فرماه به، یو شعچی پی وشتوخا. وقال ما وی مکو داسی وی انه کان یکره التسرع الى الحکم، بدگنلی شوی دی تلوار کول فیصلی تھا. سوک دلرال زمون جرکا دا یک دا منی بیغمشا بس چه مال رال اس کو دی کیسا خلاصا شو یرا زدا کار نشم کولی چرتا بل سوک او گوری دا فراغت وردی او فراغت نا بغیر دا کسی دا نکی گی خواه نو دی روچیا یو وقت با در باندې راشي د کلی ملک بشي او ملکی باندې کې ها په وزن شم کولې زما درس ته زوزګار نیم مو خپل استادان کتلی دي هغه به د دې نه اجتناب کولو. مونږ ویل چې مونږ څه کو جایو چې مونږ له هم خلک راځي په مونږ بس کوي دا به فیصله کوي. خو وخت یې دو سره دا خبره خپل سکی دا پیدا کیږي. اوس هم ضرور جرګي ما سره په حال چالو دي او زهر یو کې نکړي کوم چې زه نه کوم زه نشم کولې نه کوم او نشم کولې واقعي چې آسان کار نه دی. بیګام یو دو کسانو ټلیفون کو جرګه و پکې خبرې شروع کړې دي ان شاء الله وبمشي. نو هغه ماته ویل مونږ درځو. ما یار بالکل هم راځي تاسو خو په دې باندې نه پوهیږئ ته یو بده په جمعات کې ناشتي کتاب ما کو ډاو کړي بندي کې ته یو شوق لې ګوري او بیا 2 غنټې او 2 نیمه غنټې ناشي مې ما ډېر زیات وخت خراب وای او مې دا څه کارو کې د جمعې په شپه به ان شاء الله د تګ راشي په جمعې په شپه به کې نو موږ موزګار یو مطالعه نه وي او خبرې پکې وکړو نو ډېر زیات وخت سړی سکی دا خرابې خان او د مولا سړی د پاره خو جرګې کول زهر قاتل له. وقال ما انه كان يكره التسرع الى الحكم او بدنام پکې ډیر ده. امر کې مودو کې زمونږ د جمعات امام دی چانه په غلطه باندې قتل شوی نو چانه چې قتل شوی او یو د جمعات امام له 50000 روپیا ورکې چې دا والا دغه لا ورکه درې مې لا ورک چې دې به د مالک درې مو کې موږ نه په خطا مړ دي. هغه امام پیسې راوغسته غیله یو ډېر غیل مو د سوالګری دی مونږ په پیسو سکو ا پیسې غي واپس چې واپس کې بیا دا غي نفس کم دی یو بل مشر ور سره شو چې دا خدای طرف نه تا ته هیله د اجرت